السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالد خان قاری صاحب تپوس کړی دی چې آیا په بنین کې مونځ کیږي که نه کیږي. موږ د شپې چې سمولو نو بنین کمیس وباسو، په بنین کې سمولو، سهار مونځ به په کمیس اچو نه په هغه بنین کې مونځ کوو. نو قاری صاحب محترم یو خبره خو دا واوره چې موږ لاول دغه وپېژنو عورت چې ستر عورت څومره دی، سړي څومره دی، زنانه څومره دی. نو سړي عورت هغې ته و چې د هغې پټول هغه فرض عین وي، فرض وي او ښکاره کول یې حرام وي. د سړي عورت د نامه نه والی تر د زنګونه نه پورې دی، د نوم نه والی تر زنګونه پورې دا سړي عورت دی، دا پټول فرض دی. او د زنانه عورت ټول بدن دی، مکمل ټول بدن پټول د زنانه دا فرض دی. چې مانځه نه علاوه زنانه، او کله چې مانځه زنانه په مانځه کې هغه مونځ کوي نو بیا مخ تر د داسې ګیر چاپېره مخ د اختو د سوکونه واله تر د زنې پورې دا عورت نه دی په مانځه کې. صرف غیر د مانځه نه دا هم عورت دی، دا په مانځه کې نه پټوي او دا هغه په مانځه کې ښکاره کوي، دا لاسونه، دا زویونه، نور ټول بدن د ښځې دا عورت دی. نو اوس که یو سړي بنین په دوه قسمه دی، یو هغه بې لستوڼو بنین دی، یا د لستوڼو والا بنین دی چې هغې لستوڼې نه وي. نو په دې کې بغیر عذرا فقها وایي چې یو سړی وي هغه بغیر د عذر نه، دته څه عذر نه وي او دا په بنین کې مونځ وکړي نو دا مکروه دی. مونځ کېږي خو سره د کراهت نه، سره د نقصان نه، او نور مونځ ادا کېږي او فرضیت د ده نه ساقطېږي. نو مونځ د الله جل شانه ډېر یو لوی عبادت دی. او بیا چې مونږ کمیس نه اچو مانځه ته، د سهار مانځه ته یا بل ټایم مانځه ته، او په بنین کې مونځ وکړو، نو دا ښکاره خبره چې دا مونږ د سستۍ د وجې نه کوو. نو دا د دومره زما د خیال مطابق دا د دومره لوی عبادت دا هغه سپک غوندې کتلي او سستي ده. نو موږ د سستي ولې کوو په عبادت د الله جل شانه په عبادت کې؟ نو چې موږ په کوم عبادت کې سستي وکړو بیا د عبادت د قبولولو تمه به موږ لرو چې یاره دا زموږ عبادت په الله به قبول کړي. نو نه، داسې دا زموږ غلط فهمي. نو موږ تاسو دا سوچ وکړو چې الله جل شانه چې څنګه عبادت کول حق دی د الله پاک، موږ کوشش وکړو چې هغه عمره د عبادت وکړو، هغه عمره او نور د هغې د قبولیت سوال هم بیا د الله جل شانه نه کوو. الله پاک دې موږ او تاسو له صحیح عبادت کولو توفیق را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.